محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه د سورة الکوثر وظیفه ده او د جمعې په ورځ باندې د سورة الکوثر دا وظیفه دا محترمو ځان له شان لري. کم سړی هم د جمعې په ورځ د سورة الکوثر دا وظیفه وکړي فرمایي چې الله پاک به د انسان ټول حاجتونه دا پوره کړي. که چېرته د قرض دپاره وکړي الله پاک به له قرض دا ختم کړي. دغه رنګې محترمو د رشتې دپاره وکړي الله پاک به د رشته په ښه ځای کې وکړي. د نوکرۍ دپاره وکړي یا دغه رنګې څومره چې مشکلاتو ته ډېر څومره تکالیف دي. غرض زما دا که نه د جمعې په ورځ چې څومره هم ستاسو حاجتونه وي دا ټول حاجتونه محترمو د جمعې په ورځ د یوې وظیفې سره صرف د یوې ورځې وظیفې سره الله پاک ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. کوشش محترمه کول پکار ده چې دا وظیفه په خپله هم وکړو ملګرو سره هم شیر کړو. د داسې قسم له وظایفو دپاره محترمو دا ویډیو مخکې خلکو سره شیر کړو چې هغوی موږ سره په دې ثوابونو کې دا شریک شي د هغوی هم حاجتونه دا پوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل مصائب دا ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په کورونو کې د خیر او د رحمت پرښتې دا محترمو دا وګرځي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده دغه وظیفه د سورة الکوثر وظیفه ده. یاد ساتئ د جمعې په ورځ دا وظیفه کول دا ځان له حیثیت لري او ځان له شان لري. د جمعې چې کومه مبارکه ورځ ده په دې ورځ محترمو یو انسان دا وفات شي فرمایي تر قیامت پورې الله پاک د انسان ته سزا دا نه ورکوي. دومره بهترین ورځ ده نو څومره ځناور دي یا څومره نور مخلوقات دي هغوی د جمعې د ورځې نه د جمعې د شپې نه یریږي. ولې چې په دې باندې مې قیامت دا قایمېږي. یو انسان د چې دا له غفلت کې پروت دی د پروام نه د جمعې شپې د ډرامې ګوري فلمونه ګوري د جمعې ورځې بیا هم دی د غلي اړو یریږي نه. محترمو د جمعې په ورځ باندې څوک داسې شو چې دواړو جهانو سردار باندې صلی الله علیه و وسلم باندې درود ویلي دا به ډیره زیاته محترمه پیدا دله ورکړي. او بیا محترمو د حاجتونو د پوره کېدو لپاره د جمعې په ورځ دا وظیفه کول دا ډیر زیات محترمو ځان له حیثیت لري او ځان له شان لري. نو که په تاسو کوم څوک داسې وي چې هغوی ډیر زیات حاجتونه دي د هغوی پریشانۍ دا ډیر زیات دي تکالیف ډیر زیات دي بس هغوی له پکار دي چې دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک به ټول تکالیف محترم دا ختم کړي. څومره چې په ژوند کې کړکېچن حالات دي ګران حالات دي دغه حالات به الله پاک په ورسکونه زندګۍ باندې بدل کړي. کوشش وکړئ محترمو چې دا وظیفه دا ټولو کوي او دغه رنګې مخکې ملګرو سره هم شیر کوي. د وظیفې چې کوم پرهیز دی هغه دا سره که څوک دا وظیفه کول غواړي دله پکار دی چې دی 15 وخته لمونځ کوي د قرآن مجید تلاوت دی کوي دغه رنګې محترمو ذکر دی اوسه کوي دغه رنګې له سترګو چې کومه زنا ده مطلب ډرامې کتل شو فلمونه کتل شو دا دی نه ګوري. انشاءالله العزیز په یقین باندې دی دا وظیفو کې الله پاک نه کلک یقین ساتمه چې الله پاک به ټول حاجتونه دا پوره کړي. د جمعې په ورځ په کم ټایم کې تر وظیفه کول غواړي د هغې نه مخکې 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړه ښه په طریقه باندې ښه په خشوع باندې ښه په خضوع باندې ښه مزیدار وکړه. د خشوع او د خضوع مطلب دا شو چې د زړه تعلق د الله پاک سره وي. دغه رنګې ظاهري چې کوم سجده کول شو دغه رنګې رکوع کول شو ودرېدل شو دا ټول چې څومره دي دا ټول ښه په طریقه باندې ښه په اطمینان باندې. نو چې کله ته 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړو نو بیا به د هغې نه بعد دا وظیفه شروع کړي. یاد ساته چې دا وظیفه د جمعې پر ورځ هر ټایم کولی شئ
په هغه ټایم کې تاسو را وظیفه وکړئ چې کوم ټایم کې نفل کېږي نفل دې وکړل د هغې نه بعد به دا وظیفه وکړي او بیا بهترین ټایم سره د جمعې د مانځه نه بعد که تاسو نه د جمعې د مانځه نه پس دا ټایم خطا شو نو بیا تاسو د مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه د لازمي وکړئ یاد ساتئ محترمو دا وظیفه د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه بعد په دې طریقه باندې کول پکار دي موږ لا پکار دي چې موږ درود شریف او د 11 پیری وایو چې کله موږ 11 پیری درود شریف ویلي بیا به د هغې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایو او سورة الکوثر به دا موږ 101 پیری وایو 171 پیری 101 پیری به منگا سورة الكوثر دبوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دا سورة با منگا وایو بیا محترم د هغې نه بعد 11 پیر درود شریف وایو بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو خو دعا به داسې وکړو چې الله پاک ته به وجاړو الله پاک ته به د دوانو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وسیله ورکړو او داسې به وایو چې ای پروردګاره زموږ چې کوم حاجت دی دا ډېر زیات وړوکی دی او ستا بادشاهي دا ډېره زیاته لویه ده نو الله پاک لبا د الله پاک د بادشاهي واسطه ورکو ای زمونږ ربا زما حاجت وړوکی غونتی دی خو ستا بادشاهي دا ډېره زیاته ده ته چې څنګه ورکړه خلکو ته کې هغه شانتې موږ له همداسې راکړي زما یو حاجت دی او ستا ډېره زیاته لویه بادشاهي ده ای پروردګاره زما پلې بادشاهت ته وګوره ته په خپلې وی کړه ټول انسانیت ما نه غواړي زه به هر چا له ورکړمه د هغه چاهت مطابق وله ورکړمه نو پروردګاره زما یو حاجت دی دغه حاجت دا ما لې پوره کړه زما یو ارمان دی دغه ارمان را لې پوره کړه دغه شانتې محترم الله پاک ته به تاسو خبره داسې ور وړاندې کوي او دغه رنګ نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا به الله پاک ته وسیله کوي د خپل محبوب پیغمبر په وسیله باندې د هغه په وساطت باندې زما دا کار وکړي څومره چې تا ته پیغمبر محبوب دی دومره زیاته مال دا کار وکړي انشاءالله العزیز چې څومره موږ عاجزي کوو او څومره موږ الله پاک ته واسطه ورکړو څومره په طریقه باندې دا وظیفه وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به لازمن زمونږ واوري ځکه چې الله پاک خپل بنده ازمایي خپل بنده ته ګوري د څومره مخلص دی د څومره مخلص نه دی نو الله پاک دې زمونږ استاد د وظایف د پوره کی الله پاک دې زمونږ استاد د وظایف د قبول کی او دغه رنګي الله پاک دې د دې مهنت اجر مالم را کی او د کتو اجر در تاسو رندر کی الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته